الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والقمر بحسبان. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير أمتي قرني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگان دین، د محرم الحرام د میاشتنا د اسلامی کال آغاز چې دینو دا کیږي. محرم الحرام د اسلامی میاشت د اسلامی کال لومبنۍ میاشت ده او ذوالحجې اخیری میاشت ده. ستاسو مخکې ما د قرآن مجید د آیات ویسا تلاوت کو. آیات والشمس والقمر بحسبان. الله تبارک وتعالی فرمایي چې د انور باندې او د سپومې باندې حساب کتاب چې دینو دا کیږي. د حدیث شریف کې راځي چې کله الله تبارک وتعالی دا کائنات پیدا کړل نو دا 12 میاشتې وسره هم حساب د پاره پیدا کړي. ان عدة شهور، الله تبارک وتعالی د شمیر د میاشتو نه هم دا میاشت چې دینو دادي حساب کتاب په شمسی میاشت باندې کیږي. کم چې ته مونږ په عام کې جنوري او دسمبر پورې چې دینو دا شمارو، او قمری میاشت چې دینو دا د محرم الحرام نه شروع شي او ذوالحج باندې چې دینو دا کیږي. علماء د دې خبرې یو خبر روباسي چې قرآن عظیم کې الله تبارک وتعالی د شمسی او د قمری یعنی د نور او د سپومې د دواړو میاشتو ذکر کړی دی. نو دا شمسی میاشت باندې عمل کول څه ګناه نه ده، خو علماء لیکي چې فرض کفایي ده که چېرې ټولو خلکو نه اسلامي میاشت چې کوم دی نو دا هېرې شي، نو بیا کفایي فرض دی چې خلک د اسلامي میاشت زده کړه چې دی نو دا ووایي، او ها د برکت او د موجب ثواب چې دی نو دا دی. علمیه هم دا ده چې په اسلامي ملک کې په اسلامي معاشره کې د وړو د لویو نه اسلامي میاشت بالکل چې دی نو دا هېرې دي. کفایي فرض دی چې دا خلک د دې زده کړه چې دی نو دا وکړي او حساب او کتاب په دې باندې چې دی نو دا چې دی نو دا شروع کړي. حالانکه کې دواړو باندې حساب کیږي. قرآن عظیم الشان علماء د تفاسیرو دا رستري چې ګوره رمضان، عیدین، حج دا ټول په اسلامي میاشتو باندې دا چې دی نو دا کیږي. دغه شان عدت دا ټول په دغه باندې کیږي او په شمیر باندې چې دی نو دا چې دی نو دا کیږي. اسلامی کال او د اسلامی میاشتو آغاز د دې کال چې دی نو چا وکړو. د محرم الحرام میاشت الله تبارک وتعالی په دې کې بهشبها قیمتي واقعات هغه ذکر چې دی نو دا شوي دي. یو خدا چې د دې حرمت د ټولو نه مخکې چې دی نو دا و، دا یوازې نه چې د حسنینو رضوان علیهم اجمعین پر شهادت باندې محرم ته حرمت او عزت چې دی نو ملو شو، نه دی له الله تبارک وتعالی لوی شان او لوی حرمت مخکې نه چې دی نو دا و، دا څلور میاشتې دا د حرمت چې دی نو دا وي. کفارو به هم په دې کې جنگ چې دی نو دا به نه کوو. الله ولا حرمت ورکړی دی. رسول الله مبارک فرمایي چې د رمضان د روزو نه پس د روزو نیولو دپاره د محرم میاشت دا ډېره د حرمت دا چې دی نو دا ده. الله ته لوی شان او لوی حیثیت ورته ورکړی. رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم دنیا نه وصال چې وشو، رحلت شو، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت چې دی نو دا ملو شو. کوم ځای ته ملو شو؟ د مسجد نبوي صلی الله علیه و آله وسلم سره په خوا کې اوس یو احاطه د باغ چې کوم دی نو دا او د ترک والا په خپل یو بورډ هغه لګولې دی. داسې یو 2 کناله تقریبا
یو پلاټ چې دینو هغه دی الله تبارک وتعالى دا سعادت چاته ورکی د 13 نمبر گیټ سره اوس هغه چې دینو شتا آی کې خلافت صحابه به ټول راغون شول ابو بکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ د خلافت دغه تاج چې نو دیول په سر په دغه ځای کې چې دینو کړو الحمدلله دا سعادت فقیر ته چې کوم دینو دا حاصل شو اول دا ناس ته چې کوم دینو مونږ دا کړی و کوم یو نظاره بوا چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د رحلت نه او د وصال لرستو صحابه په کم غم کې به موجودو او انتخاب جدينو د خلیفہ وخت د پاره جدينو دا کو ابو بکر ته د دې دور جدينو مختصرو فتنه ازمایشات ولوم ډیرو وی خدمت جدينو دا کړې وي بیا د حضرت عمر سے رضی الله تعالی عنہ دور بابرکت جدينو دا راغی حضرت عمر سے رضی الله عنہ په صحابو کې لوی مقام او شان جدينو دا لري د دې محرم الحرام په واقعاتو کې د حضرت عمر صاحب رضی الله عنه شهادت هم په دې محرم الحرام کې دا چې دینو دا شوی دی ابو لولو فیروز لوی واقعه ده او دغه شهادت داغینا چې دینو دا شوی دی په سبا باندې شوی دی د امور مملکت د امور خلافت د دې په نفاذ باندې چې دومره خراج به ورکې دومره دا به ورکې دومره دا به ورکې دا ابو لولو فیروز چې دینو دا شیعاګان اوس خپل چې دینو دا غړي او دا شیعان چې دینو کله د ایران ته سفر کوي ابو لولو فیروز قبر چې دینو هغه التره دی الته چې دینو دا زی او الته دا زیارت چې دینو دا غړي حضرت عمر سے بدان هو د دور خلافت کې لوی واقعات چې دینو دا شوي دي خو د ټول اهم واقعا لوی خدمت چې دینو هغه د هجرت او د هجري سال آغاز چې دینو کړی دی دي صحابه راغون کړل او ته یو کال چې دینو شروع کو آغاز شروع کو چې شمیره چې دینو دا وکړو څنګه بشمیره کو اوس د کم ځای نه شروع کو صحابه او ترای ورکی چې واقع معراج نه ځکه د واقع معراج رسول الله مبارک د معراج واقع نه پس د دین اهم حکمونه چې دینو هغه راغلي دي ټیک ده نور صحابه او ته وی چې نه د رسول الله مبارک د ولادت با سعادت دا غینه آغاز کو ټیک ده خپل آرا او رائے چې دینو پیش کیږي عمر سے بہت فرمایي چې اسلام ته قوت او طاقت د کله نه ملو شوی دی صحابه ته وی چې بعد ما هاجرنا چې کله مونږ هجرت کړې ده نو مونږ قوت ملو شوی دی وی د هجرت نه به آغاز د هجری کال دا بچ دینو دا وکړو نو بعد هغه نه ایک هجری چې دینو هغه چې شروع شو نو نن 1443 دا هجری کال د محرم الحرام دا چې دینو دا دی داس د کول پکار دي په کورونو کې د ګور د مشران زمونږ ډیر خوري په خلکو چې د سره د هندوان و سره وخت تیر کړو دا غینه بادرو ساون پګن هغه د کومنه اوس پورې دي نو غز دري د زمیدار خو افسوس پدا وایي چې دا هجری میاشته د دې ذکر چې نو دانوي نو حضرت عمر سے بدان هو آغاز د هجرت کال د دغه نه دا چې شروع کو او تر دې وخت پورې دا غیر روان چې نو دی او نظام جاری او ساری دا په هغه باندې چې نو دا دی د محرم الحرام دا لومبنه د اسلامی میاشت لومبنه چې کوم دی نو دا میاشت رسول الله مبارک چې کله مدینه منوره ته سفر چې نو دا وشو سو خبره الته چې نو دا اولی دی یو بګ یوم عاشورا د دې ورځو کې روزي نیولوم د يهوديانو با روزي چې نو هغه نیولې وی دا ولې نیوي وی په دې ورځ باندې د موسی عليه السلام تا قوم تا د فرعونانو نجات او خلاصې ملو شوې ده رسول الله مبارک فرمایل چې موسی عليه السلام خو د دې يهوديانو موږ ته سیوا چې کوم دې نږدې ده وی موږ هم د یوم عاشورا دا روزه به کوم دې نو دانیو د فقهاو ته بیا یعنی استحبابي عمل ګرځول دي مستحب عمل خودی يهود سره مخالفت کو نو یا به سره یو ورځ رستو نیسو او یا به سره یو ورځ داغه نه مخ کې یوم عاشوره چې کوم دینه په دې روزه نیو دا بچ دینو وینو دا د کربلا واقعات چې دینو غلانو شوي داغه نه مخ کې چې دینو دا حالت دا د صحابه او رسول الله مبارک دا چې دینو دا کړو او به یو حدیث شریف چې کوم دی نو هغه فرمایو چې محدثین چې دینو هغه فرمایي اگر د حدیث بارکه دا شيوخ او د محدثین کلام چې دینو کوي لیکن عمل لپاره د حدیث حیثیت چې ارسنګ وي ډېر غوړه او ډېر بهترین حیثیت دا هغه چې کوم دینو دا به نو بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې دا فرمایل چې څوک د عاشوري پرز باندې
اهل عیال باندې فراخي د رزق چې دی وکي. فراخي د رزق دا مطلب چې له خوراک سکاک د خپل کورنۍ ته لکه خوته چې دینو دعوت ورکی. الله تبارک وتعالى به ټول کال چې دینو د کورنۍ ته رزق چې دینو دعوت ورکی. خدا د یوم عاشوره باندې دا دوه عمل صرف چې دینو دادي د دې ثبوت دینو دا علما محدثین فقها اثر دا فرمایي. یو چې دینو په دې ورځ باندې روزونه ولې شي او دویم په خپل کورنۍ باندې یو بهترین رزق چې کوم دی خوري الله به ول سیواواله رزق دا به ول د دې چې دینو دا بوته ورکی. اوس نه د عاشوره رزق رز دا غیر مراده باقی اوس خو الحمدلله هغه رسوم او رواجونه هغه چې کومون اوس هغه نشته زیات دینو دا ختم شو. باقی قبرونو ته تلل خو هر وخت څنګه دینو دا خبره دا ضروری ده. رسول الله مبارک فرمایي ما تاسو د قبور د زیارت نه کړی وې لیکن اوس زه چې تاسو ته خپل آخرت هغه د یاد چې دینو داشي د خپلوانو ته دینو اومزه بهترین وخت د علماو د کتابونو لیکل دي هغه د جمعې پرس کوم دینو هغه سحر وخت دی یعنی د مانځنه مخ کې دا بهترین وخت دی. د جمعې پشپا د جمعې پرز یو زائر خپل قبر د رشتہ دارو ته لړ شي بعینه پہچان کولی شي دا زما زوی راغی زما رور راغی او زما تر چې دینو دا راغی. دا زمون عقیده د اهل سنت والجماعت عقیده چې دینو زمون دا چې دینو دا ده. نو بیا خاص تور په دې کې تل دا یو خاص ګڼل ضروري ګڼل دغه چې کوم دینو خود جایز دینه مونږ ته نه وایو نه مونږ وایو چې خامخا تعین هغه په دې کې چې دینو کو صدقات او خیرات دي بالکل به کې چې دینو دا کوا هر وخت کم دینو کوا لازم دی رسره خاص مګوا په دغه رزم کوا چې ضروري دی او خو ثواب چې دینو الله تبارک وتعالى په دې باندې بجرینو کیږي او دا به ملاویږي. بیا چې دینو د نورو یعنی قومونو سره مشابهت کول لکه دلته خورشته په دې خارونو کې خلک وي دا د پړوس چې دینو دی زما په گاون کې دا خلک چې کم دینو اوسې نو زبم دا لباس کوم کې تور چې دینو واچوم. رسول الله مبارک یاد ساته و یو قوم روانو او هغه وی صادرونه الټه کړیو او ته دا ولې ودا د قوم چې دینو شعار دی او دي چې کم دینو دا کوي او دا خلکم کوي ویړه می غواړي چې داسې خیرات سره وکم چې خیرات له حکم داسې چې تاسو دا شکونه چې دینو دا بالکل الټه پلټه شي بدل شي. نو حضور پاک سلام وی چې د قوم سره به مشابهت باطل په طریقه باندې بدا بچ دینو نه کې ایسه خپل مشابهت دا به سره کم دینه کې بلکې د خپل اقدار او د خپل شعار او بخیال دا به کم دینو دا ساته. نو د محرم الحرام چې دینو د میاش دا رزه دا د عبادت الله تبارک وتعالى ته کم دینو د عبادت بهترین چې کم دینو دا رزه دي په خپل طریقه باندې ردی ادایګي چې دینو دا کول چې دینو دادي سکه چې دینو د محرم الحرام میاش او د خپل د ملک د ریاست پاکستان د آزادې د غرض تقریبا یو ځای چې دینو دا راځي پوره د علما په خلک ټول دا چې دینو اغلی کی چې د وطن سره مینا دا یو لازمي جز چې دینو دا دی. خو لیکن رستو خپل تاریخ او شعار او اقدار چې دینو یو انسان چې کوم دینو دا وګوري چې زمونږ دی وطن عزیز ازادي په کوم حالت باندې اغشته و د دې مقصد چې کوم دینو سو لکه د ډاکټر شیخ علی شاه صاحب رحمت الله تعالی علیه او ډاګه بابا ته چې دینو هغه فرمایل چې موږ په دغه وخت ډېر لوی چې کله پاکستان چې دینو د ازادي و او موږ به خو د بلوغ ته رسیدلو او دا بلار روانو او دا یو ناره چې پاکستان کې مطلب کیا لا اله الا الله مطلب داو چې د لا اله الا الله ترویج او نظام دا به دې کې به کوم نه وي دغه وخت څخه سیس یو بل یو قوم چې دینو نو بس د مسلمان یو خپل قوم چې دینو داو او دا غینه خبریر مشران په بهترینه طریقه به خبر وي چې کمی قربانه په دغه وخت د خلکو چې کوم دینو دا کړی دي کدلته وو کچره التو لیکن دا ابو الکلام رحمت الله تعالی علیه آزاد چې بهترین دانشور د هند کې چې دینو هغه تیر شوی دی نو یو ډېر قیمتي قول چې دینو هغه دا ویلو هغه په هغه وخت کې چې کوم دینو خپل رائے استعمال کړی و چې ماته چې کوم دینو ښکاری چې کچره دا بټواره چې دینو وشي تقسیم هند دا چې دینو وشي نو په دې پاکستان کې با اسلام محفوظ نوي او په هندستان کې با مسلمان محفوظ کوم دینو دا نوي هم هغه شان چې کوم دی وشو هند کې مسلمان حفاظت کې نه دی محفوظ نه دی
او پاکستان کې اسلام محفوظ چې دی نو دا نه دی. ګوره په دې ورځ باندې په 14 اگست باندې یو خبر چې کوم دی نو چلیږي چې د ظفر الله خان یو قادیانی چې دی نو دی او دی وزیر خارجه او دی دومره سیکولر لادین سړیو چې کله جنازه مرحوم رحم الله چې دی نو هغه فوت شو نو دغه جنازه چې دی نو هغه نه وکړي. اوس په دې وخت کې اوس وی چې هغه مونږ د یو هیرو چې دی نو قرارو او په دې 14 تاریخ باندې با هغه د یو ایوارد د مرګ نه وروسته به کوم دی نو دا ملاویږي. دا چې کوم دی څه پیغام دی د ملک سره داسې محبت دی خو کوم یو لابي چې دی نو هغه د خوشحالولو لپاره هغه لپاره چې کوم دی نو دغه اقدامات چې دی نو دا چې دی نو دا کیږي او دا چې دی نو کوي. نو اسلام دلته کې محفوظ نه دی بلکې د اسلام د نوم غشتل دا چې کوم دی نشکوري او په کوم طریقه باندې موږ باندې بهر د دنیا نه هغه لوی حربي چې کوم دی استعمال شوی چې جهاد یو اهم رکن چې کوم دی نو دا دی فرض چې ولې کوم دی نو ویل شي اسلام په دې بنا باندې دا چې کوم دی نو شوا څوک دا غي نوم چې کوم دی نشي غشته ځکه دغه حالات جوړ شول چې دا غي چې کوم دی نو څوک نوم دا چې کوم دی نو په طریقه د استعمال خو سکه چې هغه دا غي چې کوم دی نو شولې او موږ ته نوجوان چې کوم دی نو دا چې کوم دی نو څوک چې د پاکستان د زاده د دې مناول او هغه طریقې چې کوم دی نو هغه چې کوم دی څنګه شوی څنګه چې موږ وایو دا انتهایی په هر کس باندې لازم چې دې جنډه مو لګي د ملک د بار دعاګانې مو کوي او د ملک د ریاستي ادارو د بار هم د حفاظت دعاګانې مو کوي بلکې زه خدا چې کوم دی نو وایم چې یقینا کدا فورسز نه وي د اف سی او رینجر او د آرمی او پولیس نه وي یقینا چې د دفاع دا به کوم دی نو په مشکلاتو کې وو او نن کوم په دې عالم باندې نظر چې کوم دی نو واچو چې یو منظم فوج چې کوم دی چا سره نه وي نو دې مشق استاد چې کوم دی وګوره چې پای کې چې کوم دی نو سهال نه باقي خپل چې کوم دی نو هغه نور چې کوم دی نو دا خبره دا چې کوم دی نو دی اګه چې یو سړی جنډو لګي په کور باندې بهترین خبره ده دا چې کوم دی د محبت خبره ده لیکن چې ازادي چې کوم دی نو کیږي او سلنسر چې کوم دی نو دا موټر سایکل نو چیږي او زه جنډې سره چې کوم دی تورم خرسيږي نو دا چې کوم دی نو دا پیغام او دا ازادي دا خو چې کوم دی نه ده دا د خارونو کې به کوم دی دا موږ لیدل چې الته کې به خلکو به دا اوټر او دا تورې به دا به کوم دی نو ولې آیا د پاکستان چې کوم دی نو دا چې کوم دی نو خل قوت الله شهاب نامه چې کوم دی وګوره بهترین چې کوم دی کتاب د اردو ادب او کوم خلک کوي کې بهترین وګوره کنه هغه وی چې د پاکستان په د جوړېدو کې صرف دوه خبره دردا چې کوم دی نو کوم چې زپ پاو کې چیف سیکریټری سیسس کوم دی نو اوس ولا ته چې کوم سیسس وای او هغه وخت چې کله هندستان یو ځای نو آی سی اس به ولا چې کوم دی نو په هغه وخت کې وی چې موږ سره د فایل لپاره وټ ټیګ چې کوم دی نو بدانو ستن بنوا دا پیپر پن د کیکر ازغیبه چې کوم دی نو دا موږ به کوم دی نو دا استعمالول او د ونه د دان به کوم دی ناستو دا د اگست او سپتمبر د 47 دا چې کوم دی حالو او هندستان کې چې کوم مسلمانان وو دی به هجرت کو نو ای بچ راتل نو دای کیفیت چې کوم دی لیکي یو صاحب چې کوم دی راضي خودل ته کې بیا په لاهور نه بده خو د سکان بجدین وو نو دی به د زنانه او اسمت دری کولا چې کوم زنانه به خوښ شو اوبه چې کوم دی بوتلا او دا به چې کوم دی نو وا نو یو بچي چې کوم دی نو پلار ورته وی چې ملک ته وومزو ځکه د ملک ته بزو پاکستان ته چې الته موږ د مسلمانان ووسو اسلامي نظام به الته چې کوم دی نو دا به وی الته بجدین زو خو چې لاره کې چې کوم دی شهادت کیږي نو بیا وسکو هغه وی چې دا یو جنې خو لګو خيار ده دا بلړ شي او چې دا چې کوم دی نو زوینم په خپل حالت باندې او دې سره د عمل کیږي دی بل سره یا د شکل کې به فرق نو خدای چې دا ز په دې ځای چې کوم دی زاب حکم نو غلور وته وي چې بالکل دا ټیک ده بابا په دې درشل باندې سر کې خو دا چاړه په پلار چې کوم دی نو غراخ کله واغه بس کوم دی نو سره روان شو ځکه چې مونږه غزه ته زوده قرباني الته کیږي بیا نور حالات چې کوم به چې کوم دی راځي نو د ملک د بار دا حالات چې کوم دی تر شوی دي او تاسو به هم د خبرونو کې چې کوم دی تاسو ورېدلې چې لیاقت علي خان لومبني وزیر اعظم دا غزوی اوس یعنی په دې حالاتو کې د وزیر اعظم اوس زمونږ صاحب وته چې کوم دی دغه چې غزوی ته د لیاقت علي خان د زوی سره د کور خرچولو د دې حالت کې د پیسو طاقت نشته دی وزیر اعظم د پاکستان لومبني وزیر اعظم دی او دا غزوی اوس کوم دی اوسي او هغه سره د خپل د خرج اخراجات طاقت نشته حکومت چې کوم دی نو الحمدلله هغه رابطه وکړه هغه چې کوم دی وکړه دا غو بنیادی خلکو
چې نظریه د ملک چې کم دی نو وي ان خو موږ دا وایي چې بای عالم او د مولا چې کم دی نو دا اقتدار چې کم دی نو دا مخالف ټیک ټاک د جمعیت علماء هند او د کانګرس چې کم دی نو نظریه چې کم دی نو هغه وخت یو و لیکن بیا دا غي نه رستو چې کم دی مدني صاحب رحمت الله تعالی علیه چې کم دی نغسی حسین احمد صاحب مدني رحمت الله تعالی علیه او دی جامع اسلامي د کوړی د چې کم دی نو راغلو الته کوم دا خطاب کړی دی کوم دی نه موږ والد صاحب دی فراغت چې کم دی نو شو الته ویلي د پاکستان د مثال چې کم دی نو هغه د جمعات ته جمعات چې کله خلک جوړي نو په جمعات کې اختلاف وي دا حال چې کم دی لوی کا دا وړو کې کا صحن چې کم دی لوی کا صحن چې کم دی نو وړو کې کا دا چې کم دی برابر کا کمره دی غاړه تک آی غاړه تک خو چې کله جمعات جوړ شي نو بیا چې کم دی جمعاتي نو اوس وي د پاکستان چې کم دی مثال د جمعات ته بس جمعات چې کم دی هغه جوړ دی اختلافات زمون چې کم دی اوس هغه چې کم دی نشته بس دا ملک او د حفاظت دا به چې کم دی دا کو لہذا چونکه ارس بس یو رسمونه رواجونه چې کم دی دا جوړ دي خود افسوس خبره چې کم دی معاشري سره کم موږ نن مخیو کم نظام سره چې کم دی مخیو کم د حالات سره چې کم دی مخیو نو اقربا پروری نوجوان ټول چې کم دی پریشان کړي ګوره سم یو عجیب سوچ سره ویني چې کله یو طالب علم د یونیورسيټي نه فراغت چې کم دی کیږي نه د خوشاله اظهار پکاري زه به سکم روزګار به کم دی سکم او زما به کم دی سکیږي پلار را باندې بلا پیسې ولګولې ډیګری به والم زه به کم دی سکم د ملک چې کم دی دا حالت دی نظام الله تبارک وتعالى زمون بهترین نظام نصیب وګرځي او د ملک حفاظت ته الله تبارک وتعالى چې کم دی داو کې یقینا چې د خوشاله اظهار چې کم دی دا بهترین طریقه باندې فکر دی خدا سي امنا دغه په تشوي د کمیدین ترشیو نو د پټاخو خلکو به دماغ خرابول موږ ډیره کې بناسو دروس په واجب نظام اوس په دې وخت کې چې کم دا کیږي نو دا تورې به خلک چې کم نه وي ازادي به سره انسان به ایستي او الته به کم نه لای الله دې چې کم نه زموږ دا سوچ او دا فهم چې کم نه صحیح چې دا زاده د نعمت چې کم نه دا اختیار کو قدر او دا ازادي یقینا لوی نعمت ده د علوم دیوبند 3 کاله مخکې تقریبا 2 کاله مخکې داینه چې کم دې فتوا وخت شو چې لوی اختر چې کم دې راځي او مونږ وا چې دې نو غضب حقول نشو ګوره دا اسلامي شعار دا شعار دي د علوم دیوبند با یقینا ډېر په افسوس سره فتوا چې کم دې نو ورکړي یو فتنه په ساتي جوړیږي نو وا چې کم دې ذبح کوي ما نو په دغه وخت کې باندې افسوس کم دې نو به کړی چې کاش چې مونږ ته د زاده یعنی د نعمت چې کم دې نو دا اصل وي چې مونږ خپل اسلامي شاعر په خطر کې کولې کوم غوځب کولا کوم غوځب کولا کوم هم کولا کټه کولا ارسم کولا خو یو ته نو دغه د آزادۍ چې کوم دنه فرق دا چې کوم دنه شتا چې مونږ چې کوم دنه دا محسوسو دا چې کوم دنه نه خدا سي هم چې د اسلامي شاعرو بالکل هغه په خپو باندې چې کوم دنه وي د علماء قربانه چې کوم دنه په کې سره دي مولانا وزیر ګل رحمت الله علیه د دیوبند او د خان کوټ کې چې کوم دنه دفن دي د میا صاحب خانه دان کې چې کوم نه هغه کې کلاخل رحم الله دی قبر ته مونتلو د دې څومره عجیب خلکو دای په تاریخ کې چې کوم نه غلي کی چې خپل خدمات کړي د مالټا ای هغه کې چې کوم نه تیر کړي لیکن چې کله پاکستان حکومت راغو ضیاء الحق صاحب چې کوم نه هغه جمع دیو وی چې مولا خاطب او ضیاء الحق صاحب چې کوم نه راضي وته وی راضي به په یو شرط غوري چې صرف دی به یو صرف یو 2 کسان مو سره چې کوم دی نوې سفټو سیشن وغیرہ به کوم دی نو دانی داخله کو دا چې کوم دی ګمنام هیروګان دي نمو رول ماډل چې کوم دی غزان له سوق جوړ کړی د خپل کابرو نیو خبر د خپل د تواریخ نه چې کوم دی نو د دې تاریخونو د دې نه چې کوم دی نو نیو خبر د خپل هیڅ حیثیت نه دا چې کوم دی نو خبر ان شاء الله ملک به الله تعالی قیتم بوزي زمون فوج زمون ادارې دا علماء دا اوس دا وقوف دیږي په دې تاریخ هندستان چې کوم دی وګوره چوم د دې د آزادۍ د جنگ نه راواله تر 1947 پورې چې کوم دی د دلی نه والی تر لاهور پورې داسې ورنه وا چې یو عالم به چې کوم دی زوړند به چې کوم دی دانو دومره قرباني چې کوم دی کړي او بیا وسره سکړي د سور په چرګو کې د سور په دی وازګو کې به چې کوم دی هغه به پټ کړل او ګولې سره به کوم دی مخامخ کړو تیلې او تیلې به وته کوم دی وواله د سره پارواله
چې د اسلام دغه بقا وشي داسې یو ملک چې کوم دی جوړ شي چې پای کې اسلامي نظام دا چې کوم دی جوړ شي نو هر سړی د خپل وس مطابق کوشش او دا چې کوم دی کوي دعاګانې به هم کوي چې الله تبارک وتعالى د ملک د حفاظت مو کوي او الله به دې کې یو شرعي نظام دا چې کوم دی راولي استحکام زموږ نصیب وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم باندې رحم کرم وکي الله موږ وبخي الله زموږ اسلاف او زموږ کابر الله وبخي لاج کوم قربانې چې کوم دین کړی دي د ملک د پاد اسلام د پاره الله ټول قبولیت ورکړي الله زموږ اتفاق اتحاد نصیب وګرځي الله زموږ د حالات چې کوم دي درست کړي الله د مهنګای او د مصیبتونو د ګرانی الله دا چې کوم دي لري کې د حالاتو باندې الله رحم کوي الله په دې ملک په افغانستان کې یو صحیح اسلامي حکومت او ریاست الله چې کوم قائم الله د ملک محافظین که په هر ځای کې د الله د دفاع دغه باندې د نظریاتي باندې چې کوم دي په هر ډګر کې دي الله ټول حفاظت الله کې ټول باندې رحم کرم وکي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين